ایمان الله خبر نو دا معنی کو د خلل چې دخول ولي وایي اعلی تذکر او دا معنی کو چې مستحق د دخول د جنت هغه ما په کتاب الایمان کې ویل دی سبا ته سبقونه چوټي کې امتحان د تیاری کو نو خبرې پاره کې نه چیرته دا مخکې وا چوټي ولي زه قسم دې په درې ورځې چوټم خپه مونږ ته راځي نه دی درې ورځې تاسو څه کال زیاتې شي نو خیر دا پنځه به مونږ همیشه کله کله ورکولا دا دوه تاسو مکمل زیاتې شوي او دا سره د بعض طالبانو د وجه نه مدافع ترتیب بدل کړ دا به چوټي شي دا ماته پته په جنازو کې وګرځي کړه دومره وګدش په دومره وګدش چې قسم دې سړی په کتاب کتلم ستړي شي په فیسبوک کتلم ستړي شي او په خوب هم ستړي شي د ټولو نوم دی اول جامع ابراهیم ته ورته کې د ټولو اول خو د خبر نبی رسول الله پاتې دی ورته او پاتې د جدا دی جامع جدا دی یو سړی خپل خزه باندې یو کس په زنا غیر کنو ځاني قتل په حکم د مقتول سره د قاتل څخه کولای ورته وجل منه حرام ورپسې بسم الله الرحمن الرحيم باب الجمع بين الصورتين بالرحم والصلاة بالقوانين وبالسورة على سورة الله والسورة ويذكر عن بلاد النساء قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي جي باب الجمع بين السورتين في ركعة بعد مولانا صاحب یو څو مباحث په دې باب کې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جمع کوي یو دا جمع کوي چې دوه سورتونه په یو رکعت کې جمع کول شي کنه لکه مثلا علم ترکیه لیلا فی قریش بالکل جمع کول شي دغه په اختلاف د علماء نشته یو دا دویم څه وایي په خواتیم د سورتینو چې ویل شي کنه لکه په یو پړومبي سورت کې سورت بقره خاتمه وي او بل کې د ال عمران خاتمه وي هیڅ اختلاف نشته ویل لیکن یو دریم سورت دی یو سورت قبل سورت دی لکه پړومبي رکعت کې سوره قریش وي په دویم کې کوم یو وي علم ترکیه ته دا ویل شي کنه نو امام بخاری رحمه الله چې بالکل دا جایز دي كلهم قرأ کتاب الله څنګه دې په خیال سکاوه وای ولکن زمون امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او د سره شافعی او احمد بن حنبل او زمون د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک دي مالک یو قول کې حدیث دی چې موږ سره دی دا مکروه دي او ګورې زمون فقها چې مکروه او توي نو مکروه تنزیهی او توي تحریم او تنزیه تاسو پیږي په خبره تنزیهی او توي نو صدا خاص اختلاف کړه در حقیقت مولانا سے یو نقطه طرف متوجه شي نبی رسول الله مبارک باندې چې بقره سورته راځي د دې سورو نه کې رابط لري اصل دلیل دی مو وایو دا سورته یو بل سره مربوط دي یو مخکې د ورلوست دي چې الله مربوط کړي دي ولې غیر مربوط کړي دغه د علماء په مابین کې یو راپورټ اختلاف دی زموږ متقدمین چې څومره سلف صالحین دي شوي هغه وی ربط هیڅ ضروري نه ربط لا هیڅ ضرورت نشته ولې ځکه قرآن حکیم خو مربوط نه دی نازل او قانون دا دی چې د قرآن هر آیت او سورت دا یو نسخه ده یو مسله پیښه شوې ده او دا مسلې لپاره د الله د طرف نه یو نسخه راغلې ده لکه د لعان مسله پیښه شوه دغه آیتونه نازل شو پیشو بنده یا لکه پیشو هم برخه جوړه ده اوازان نه راځي پیشو ده پیشو دلته راځل نه نشي خلق ما ته متوجه شه حاصل د خبرې څه شو ما ته ګوره چې لکه دا لعان مسله پیښه شوه هلال ته یا عوامر عجلاني ته نو د هغې لپاره آیت نازل شو
نو قانون دا دی چې نسخه به مطابق د چا سره وي د مرض سره دا قانون دی نو چې کوم آیت په کومه مسله کې نازل شو دا آیت به د هغې واقعي او حادثې سره موافق دی د لعان مسله پېښه شو د مانځه آیت نازلېږي داسې به نه کېږي چې د لعان مسله پېښه شو د لعان آیت به نازلېږي د روح تپوس وشو نو یسأل الکلون عن الروح به نازلېږي د میراث مسله پېښه شو د میراث آیت به نازلېږي وایي مطابقت د نسخې په کار دی دا مرض سره نو د قرآن د آیتونو مطابقت د واقعاتو حوادثو سره په کار د نسخې سره مطابقت ضروري نه دی لکه یو سړی راغی حکیم صاحب لا وایي زما سر خوږېږي د نسخه ولیکله بل سړی راغی شبه او هغه وایي زما خېټه خوږېږي نو به د خېټې نسخه لیکي د مرض مطابق دا به نه کوي چې ولېږل اول د سر مې لیکلې ده نو دا دویم مریض چې راغی دله به د سترګو لیکم چې دریم راغی نو خوا کې پوزه راغلی به د پوزې لیکم نو چې څلورم راغی نو هغه خوا کې خوله ده د خوله به لیکم هغه نسخې به نسخې سره مطابق حکیم لیکي او که نسخه به د مرض سره موافق لیکي وایه دقه رنګ هغې وایي چې ربط هېڅ ضرورت نه لري مطابقت ته په کار دی د مرض سره متاخرین وایي چې نه ډېر انتهایي ضروري دی ربط بالکل ضروري دی ولې حدیث ثابت دی چې کله یو صورت نازل شو او نبی علیه السلام نازل خو ټیک دی چې د حوادثو مطابق دی داسې مرتب نه دی نازل و علیه السلام په خپله فرمایلی دي چې ضعوها فی الصورة التي یذکر فیها قضا و قضا بلکې دی فرمایي چې د پلانکو ایتونو نه مخکې کېدی پلانکو نه وروسته کېدی او د پلانکي صورت د پلانکي نه مخکې کېدی د پلانکي نه وروسته کېدی په خپل رسول الله مبارک مطلق ښودلی دي نو چې رسول الله مبارک وښودل ضروري شو که پوهېږئ په خبره نو هغوی د متقدمینو قول ته ګوري نو خیر دی که صورت د مخکې وروسته په پروا نشته او زمون احناف د چا قول ته ګوري متاخرینو ته دغه حدیث ته ګوري چې چونکې نازل خو د مرض مطابق دی او رسول الله مبارک هم ته ربط ښودلی دی نو چې ضعوها قبل صورت فلان او بعد صورت فلان نو په مانځه کې په دغه ترتیب شوله دغه ترتیب نه بغیر خو بیا خو معلومېږي دا چې واجب شو چې رسول الله مبارک ضعو لفظ امر دی امر د وجوب دپاره راځي چې مخکې د پلانکي نه وروسته د پلانکي نه نو بیا خو وروستنۍ صورت یې مخکې خو بیا به د کفر تحریمي ورته ووایه مونږ وایو نه شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه د ښکلې مکالمه کړې ده په دې او یو داسې مکالمه ده چې هغه فیصله ده په مابین د دواړو قولونو کې هغه وایي دا ربط د داسې نه دی لکه څنګه چې متقدمین وایي چې ضرورت ورته نشته ستا خوښه ده چې کم یو وی او کم یو دی خوښه او داسې نشته لکه چې متاخرین وو چې د قبیلې د لولاه لم تلعنه دی چې که چېرته ربط سره د قرآن ذکر نه کړه نو فهم به ورنه کړي او که ربط سره ذکر نه کړه نو فایده به ورنه کړي او ناروا به شي ناجایز به شي بلکې دا توقف دا ان وجده فوجده چې ته ورته وایې لولاه لم تنعه او بل څه شی دی مصحح لدخول الفاتحه ورته وایې څه مطلب که مربوط ته بیان کو فایده به ورکړي که مربوط ته په مانځه کې ووایې نو فایده به ورکړي او لولاه لم تنعه که مربوط ته ونه کو نو مونځ ورپورې موقوف په هغه صورت نه دی صحت ورپورې موقوف په هغه صورت نه دی او افاده او فایده مربوط په هغه صورت نه چې توقف په معنا د لولاه لم تنعه کې پوهېږې په خبره نو ځکه مونږ مکروه تنزیهي ورته وایو او که د یو سړي هیر شو لکه دنه څنګه هیره شوه د داسې وکړه چې اړوند رکعت کې قل یا ایها الناس ووایي قل اعوذ برب الناس ووایي خو مجبوره دی غریبه چې په دویم کې به دې صورت فلق یا بل به وایي نو خیر دی ناسي معذور دی هسې مستثنا دی او که قصدن یو سړی وایي نو دا مکروه دی پوهېږې او کم کراهیت دی تنزیهي دی تحریمي نه خلاف الاولا باب الجمع لکې ما ته پرېږده باب الجمع بین الصورتين في ركعة دا یو مسله ده دا خو چې دې کې څه کلام نشته او باب القراءة بالخواتيم دا جایز دی ها په یو رکعت کې یو صورت خاتمه وې او بلکې بل صورت خاتمه وې دا جایز دی خو ګورې په لومبي کې به خاتمه د مخکې صورت په دویم کې به خاتمه وروسته وې چې هغه ربط راشي او بصورت قبل صورت دې کې لږ اختلاف دی صورت قبل صورت لکه ما مثال درکړم سورت قریش مخکې کې او سورت
في الرسل وبأول سورة في أول سورة خو جائز دی کہ اس کلام نشته دی اذا سورة بقرة ولوما يوكي فروانشتا ويذكر عن عبد الله بن الصائب قرأ النبي صلى المؤمنون في الصبح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون يا ذكر عيسى أخذته صعدة تغيب الله فرقعها ذلك سورة حساوي أولا حساوي لم نشر غير مرتب شخاء جائز كلام استاذ وقرأ عمر في الركعة الأولى ب120 آية من البقرة شبكشر آياتنا وفي الثانية بسورة من المثاني قد تمامي لكنا مثاني بجنة ستوي لكي بار مضمون رستو بار دي ما تاسو تویلو تلاوت 7 طوال دي او بیا مثاني دي مثاني هغه دي چې 200 آیتونه رسیدلې دي او بیا ورپسې مئین دي مئین هغه ته وایي چې 100 آیات بیا هغه نه کوي بیا مفصلات دي رسو وقرأ الأحنف بالكهف في العلا دا مخکې شو کنه یعنی په یو رکعت کې یو سورۃ ختموي بلکې دا مثاني اسبر ونشته تاکي کې وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى أو دير في سورة يوسف طب أغادي كحبرت دي أو سورة يوسف مخي يا يونس شكرا لي تدوال مخي وذكر أو أحمد بن تيسوي ذكر إنه صلى مع عمر الصبح بهما مع عمر صلى صباح مصبريما ذكر لي فيجي فخبرا نقول ما تقول دو دابل دليل شو ألك إمكان لري في عمر تيروتي كنا إمكان لري في عمر سبي او امکان لري چې عمر رضا سوا صحابه کې بعد په یو لري بعد په بل لري وقرأ ابن مسعود 40 آية من الانفال وبيستعجل بسورة من المفصل سيدا وقال قرأ في من قرأ بسورة واحدة في ركعتين یو سورة بدو کې وي یو څنګه بدو کې وي نیمه بقره په یو کې وي نیمه بقره په بل کې دا جایز دي او یو سورة بدو کې دا مطلب نه چې واپس کې هغه له سورة روان دي او يرتب سورة واحدة في ركعتين قد هذا كل كتاب الله لكن زمو علماء يو سورة بدو کې بيد عذرنا مكروه ياتي او كم مكروه هذه تنزيه لا هذا متابعي لقول ابن صح الجنة وقال عبد الله عن ثابت عن انس مكروه تنزيه وتولي رسول الله مبارك شرط نه دي کړی راځي ځکه خلاف ولا کدا جائز رسول الله مبارک په جرم کې اوځل په عمل کړی وکړه مکه وقال رجل من الانصار خصوم ابن هدم يؤمهم في مسجد قباء ومسجد قبيمان وكان كلما افتتح سورة كم سورة يقرأ بها إرادة قراءة في الباقي لهم بقوم تقوم ذكي مما يقرأ وأما سورة قراءة فكيري كما استمدري أيات بوركي راغينا مكي بيقول هو الله واحد حتى يبلغ منها ثم يقرأ بسورة أخرى معها إلا كبرية وتشكبه وكان يسمع ذلك في كل ركعة فقدم أصحابه وقالوا إنك تقرأ بهذه سورة الإخلاص ثم لا نرى يا مؤمن جل تركا فيك بذا كافي شكر حتى تقرأ بأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها يا تغلل بالمرض يا تفريدا وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم تتابعوا إما مسجد تقوم بالإشارة إذا بهار ركعت سورة الإخلاص فعلتم إن أحبكم أن أمكم فعلت جلال إلا فإن تركتم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره ولما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك يا سورة الإخلاص اتفاقا يا دموع يا وسرا ما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال إني أحبها قال حبك إياها أدخلك الجنة نفتر لك ذكر دا سورة الجائز دي کہ بہر رکعت کے تکم ملوبی کی سورة یاسین وے اور بدویم کی تبارک الذی وے اور دوار ناول کی بدوار رکعتوں سورة اخلاص پہ جواز معلوم شو انا كذا مكروه عند الأئمة الأربعة طول پر المكروه ده او تنزيه لتحريمنا ده مدينه متجوابه امام بخاري وتجايز وي دا محمول شو په خصوصیت د صحابي ولې په خصوصیت محمل قوم په اعتراض وکړه نو کدا جایز قوم په اعتراض وکړه او رسول الله مبارک ته ویل راځي کې قوم چې تاسو یې هغه ولې نه کې نو پته ولګي چې مکروه ده الله اکبر کدا کراهیت نه وي نو قوم په اعتراض کو کدا کراهیت نه وي نو نبی رسول الله په اعتراض کو نبی اسلام د قوم خبره ورکړې و دا ټیک وي نو ولې څه چل کله قرآن کتابه چې قوم خبره ورکړې و رسول الله مبارک د قوم خبره راځنه کړله دته وي او چې يحبها د لاسه خصوصیت لکه څنګه د ترجیح باندې حضرت ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ خصوصیت دی
اذان بالترجیح مخکې ویلو کنه هغه د حضرت ابو محذوره رضی الله تعالی عنه خصوصیت درجه خصوصیت یا صدقه اطعمه اهلك د کفاره اطعمه اهلك دی باندې خدا خپل بچل نشي ورکولې هغه محمولو په چا باندې په خصوصیت دا په خصوصیت حمل کوي شابه دې عبد الله ابن مسعود د دې قائل دی عبد الله ابن مسعود د دې قائل دی په صحابه کې هغه ترتیب ته کې ضرورت نشته هغه خپل مفصله تلقین لیکلو د نبی رسول الله واجب ده دا مفصل د رسول الله مبارک کوم لیکلو هغه مطابق د نزول د قران لیکل دي نزول د قران ته ورته مخکنی روسته دي کنه هغه په هغه عمل کاوه شابه دي بما مفصلات ټول دي کاش پلی دي قال هرزا كغز الشعر قرأتها هرزا كغز الشعر ما کوله د شیرونه چې څوګیاري یا خالي بدی دي شیرونه چې څوګان سره کردانه نشي چې بنده کردانه څنګه کردانه بس پیټ کې وای کنه وای هغه څه بدی وی لقد عرفت النظائر ما تاغى نظائر فطول یو بل سره مثل دي یا په مفهوم کې یو بل نظیر دي کان مسبب خیر بینهما شل سورته د مفصلات ذکر کړ دو سورته په یو رکعت کې محشد لیکلي دی ورته وګورئ بأن قرأ سورة الرحمن والنجم في ركعتين ودي مصدر وسورة اقترب سورة بعد فكي والحاقة بالكي لك فوقه زاريات أو طول بيوركات واقعون بالكي سأل قائل ونازعات بالكي ويل للمتففين وعبط بالكي مدثر ومزاقل بالكي هل أتوا لا أقسم بالكي عما يتسألون مرسلات بالكي إذا الشمس كورت أو دخان أو في ركعت الببل کې دا د رسول الله مبارک نه ترتیب لیکلې دی او دې په دغه ترتیب روان نو د رسول الله مبارک زمانہ کې ور ذهن کې واچوا د پیغمبر مبارک زمانہ کې دغه ترتیب بنو ځکه ټول سورتونه منزل نو دغه ترتیب بنو ټول سورتونه منزل نو میانس کې پکې ډیر نو نو مثلا سورته مثال در کومه د یو سورته عما يتساءلون او بل سورته مثال یو نظیر در کومه بل تب سورته دوحا یو ذکر پروا دي پرمیانس کې رانو الله نازل مثلا او دې زمانه کې قرآن ټول منزل دی نو هغه زمون غټ مستدل دی يذعوها في السوره التي يذكر فيها كذا وكذا ذعوا هذه قبل سوره التي تذكر فيها او بعد سوره التي تذكر فيها دا قولي روایت څنګه تدې او هغه د پیغمبر مبارک زمانه باندې ممتاز څه کنه کو چې دې سورتونه په مس کې نو نازل دا به یو ځای کول دغه څه روسته به مخکې نازل مخکې به روسته نازل هغه ترتیب بل څه کېده دوه څه شي الګا دا څه پکې ستاوي دا خو نشته په حدیثو کې د امام بخاری په کې د فاتحه الكتاب تلاوي دې نه پوهیږي دا مسند امام ابو حنیفه اجتهاد پته نه مانی د دوه معنا کنه دا به كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي ركعتين الأخريين بأم الكتاب دا تشبك ستوي تشديد دا امام بخاری څخه استنباط نو دې کې خدای دې څنګه سورتين نبی ویلي الله اکبر چې مخکې وي کې یو سورته فاتحه او سورته لولا او په دویم کې فاتحه او لولا دې څه مطلب شو چې سورته ملولا په معرض د بیان کې سکوت سي الله دا ځکه مشهور قاعده ده دا په تاسو یو مسله کا ځان سره چې راولا او دې په څه چې راولا دې څه مطلب یا خدای نو اخونانو په ځکه کوی کې دا ته چې راولا ډوډۍ راولا څه چې ډوډۍ نه پیولا کوم سمانه په پښتو کې تړي نه پیژنې دسو ويذكرون الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يفيد في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في السفر تلوغي الدواء أو دير بقول الدواء شاب جبلي
حدثنا جرير بن عبد الله عن الله يوم عن الجبال قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا تقال كنا إلى عبد الله بن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الرجاء قال حدثني احمد بن كثير احمد بن كثير قال حدثنا ابو ظالم ده زمانه د اباظ الظالمان راځي فجر کله چې کوم راغلی صورت کې مو دغه خدای راغلی چې صرف چې فاتحه لوستل صورت په کوم راغلی دا قانون دی چې سکوت په معرض د بیان کې سي بیان خبر خلاص شو یعنی یو شی د تاسو بیانو او چې کوم او ضرورت کې دی بیان او بیان نه کوم بس دا شو کنه نه في لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الكتاب والدور فيما ركعتين ولين والدور والركعة ويسمع الآية أحيانا وكان ياوي في الركعتين هذه قيد فائدة تدنك بخطا هذه قيد فائدة ده كذا في دو كتاب وصنو كي نشتها باب يصلي في الركعة الأولى وبه قال حدثنا ابن عن قال حدثنا عن هشام عن يحيى بن بكر عن بداية بن سعد عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويكبر في الثانية ويقول لا يستطيع النوم فرجع الإمام بالتحريم. إلى كذا مثلا ما تفصيل النبي ده آمين معنا من ويل ده من چې آمين وظیفه ده چې درې میدان ویلو چې آمین کی جهر او اخفاء نو وی هذا ما تفصيل وقال الله آمين وآمن الرسول وما جمعات کې بدل نجتان یو بلنګار به چې آمین به جهر ٹھیک ده دوه به جوابونه کوم یو بیان د جواز لپاره تعلیم دو منطقه ویږي او دویمه خبره ده دې حدیث نه ده أمن ابن الزبير ومن وراءه ذلك فلا لا ابن الزبير وحتى نزل له ترجمة الباقي ما هو قال الله يا رب هذا بشر برابر ندي شابه وكان أبو هريرة بإمام لا تقصني بآمين وقال أبو هريرة بإمام يقول لا تقصني بآمين لشكلات ولا الوالد هو الصبر أو من آمين درسر الوالد سمع وقال نافع كان وما لا يدعون به ويحدهم وسمعت منه بذلك خبرا آمين فبإذا أمن الإمام وأمنوا مولانا صاحب خیر یو کوټه څنګه امام ما تاسو ته ویلو چې امام شافعي او د امام مالک یو شاذ او د دوارو داري چې امام به امين وي او ولد والین وي او قوم به امين وي او د امام شافعي احمد او زمون او د مالک مشهور مطلب چې دواره دی ویګه په خبره اغي اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين بالنبي عليه السلام تقسيم وقال منافذ الشركات هو إذا أمن الإمام فأمن مشهور كله ده هذا شاذ قول مالك وده إمام ده دول شاذ قول ما مذهب أحمد وده مالك وده مو يوده نموار شيء إذا قال الإمام غير المغضوب ده رفاروي چونکه آمين حكم إخبارا ذكي هذا الكلام يا ده شو كلام ده مختلف شو ومن قال حدثنا ابو بكر بن يوسف قال قال عن الشاعر عن سيد يوسف وعلي بن سعد عن الرحمن انه اخبر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام يقول الامام امين وي ها اتوري دي وقت فرشتي امين وي ها او دا ما دلیل د فاتحه حد پر امام نه فهم کړو چې امام امين وي ته امين وایا نو که خپل فاتحه وي نو په کوم باندې امين وي فقبل به کله امام پاره ورپسې ځه امين معنا تاسو ته ما غشيرونه ویلو دا مجنون غل شبه دینه مدا مثلا بيستوي تاسو یې مې د نیکانو صالحین سره په دعا کې مشارکت سبب د قبولیت وغير له ما تقدم شبه دیو امامون بم جهر کوي دي معلومي وګوره اوس په تاسو ولې دي جهر دي نه معلوميږي شبه تقولوا امين تقولوا في جهر نه وخت ته دي جهر معلومي قولوا يعني قولوا په پټ باندې کوي په جهر کې قول جهر فجهروا بامين رسول الله مبارك ده امام بخاري جی به انسان دي ها یو حدیث سره د جهر د بشر یعنی یو بخاری اگر لجتن والے په ترجمه الباب کې راو یو نشته وته نو ضروري کړ یو روایت د بشر د جهر نشته ویګه په خبره قولو نه معلومه چې قولوا امين دا د دې جلګه ګور امين وایي نو وایي زمانه کې بزور وایي
او ما ته ویلو که تاسو یادي زموږ مسلک کې دی او فق بالقران دی قران کې الله وی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا او امین تا خپل دعا وکړئ خپل دې خدای دعا وکړه دعا او اصل په دعا کې استفاده دې متویلو چې زما په روایت باندې عمل کې دا غواړي چې دا غواړي چې زما د پاتې کې زما په عمل څه چې اصل حکم استفاده او جهر لپاره تعلیم د امت کړي یا لپاره بیان د جواز ٹھیک دي او کدا غواړي عمل کې چې جهر اصل حکم دی او بیا چې استفاده لپاره د بیان د تعلیم د امت نو په استفاده کې تعلیم راځي یا لپاره د بیان د جواز د معلومات په دې کې چې ویلې او کنه دی ویلې بیان د جواز او چې په پوری کې نو اپاتې کېږي پوه شئ په خبره کنه او درې مې ویلو درته د اغي مستدل حدیث د سفیان او زمون مستدل حدیث ته چاو شعبہ نو د جهر روایت د سفیان نه منقول مذهب د سفیان اخفاء د امین مذهب اخفاء د امین دا نو دا زمونږه د روایت دغه څه ورته ویل کېږي ترجیحات شو نور من د تبیل زبر اشاره اذا ركع دون الصف بس مولانا سید امام احمد ابن حنبل وی که یو قد صف درست ادره د مفسد د صلات دی دا او زموږ جماهیر ته وی چا پیته به یو قول کې وسره زموږ جماهیر وی چې نه کراهیت اشتا او فساد به نه راځي دا زمون مستدل دی اذا ركع دون الصف شبا دا ابو بکر روایت ما د سمخ کې ویل دي ها وهو راكع قبل ان يصل الى الصف ولقوت كده فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم زادك الله وحيرة ولا تعود الى سنكوا دین مسلم معلومه کله صف نرستو منص فاسد وي دغه ابتدا او حرکات بسو فاسد نو بنا د فاسد ترست په فاسد بنا کې بسي فاسد او سره متويزا د الله او هله ولا تعالی مولي په دیواره نه نو کراهیت پېشتا حدیث ترمذی نه معلومیږي او تاسو تماویل چې سبق کې داسي او سره یا به صف کې زیر اندر ګوري او یا به بل سره راکای او په بل فرض فتنه ته جوړېدل تاسو تماویل دي خیر دی شابه اتمام سمانا چې کله زی سجدیلا نو چې کتکیږي الله نه بشورو کې او چې تندیله ورسېږي پرې به ختم کې دا څه مکو چې الله اکبر مخکې کې رسول شي دا څه مکو چې لا والله چې به الله اکبر وي نه چې کوم انتقال دی پرې ټول انتقال کې الله اکبر پورا تا اتمام التکبیر دا غره کې پاسې دل كلما حتى وكذا رفع حال کې به ټول کې الله اکبر وي او د وضع حال ټول به مشروط تاسو په الله اکبر باندې شابه مطلق مثلا د شابه تکي چې زیخ کټکیږي او پورته کیږي پورا انتقالی حالت کا مصروف کے فا اللہ اکبر باندې ولې لکه ها دا نبی نشوا الله دې جوړ کا شابه وقال لقد قال لنا محمد صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عمر بن عمرو قال قال من عن جيش في قال رجلنا عند المحل في كل صف واذا كان له وضع فقطنا قال فقال والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ام لك باب التكبير اذا كان من السجود وبه قال حدثنا عمر بن عمرو قال حدثنا وليس تلك لا نوصل ان ذا رسول الله مبارك فيه لا ام لك مورد ملشا شابه بس دې وایي چې سجدے نہ پاسی اللہ اکبر بوے شابا او دا وش سرور رکعت کی پورا کی گئی تا شیخ ابو ہریرہ ہاں او دا اللہ اکبر
فكذا كمور دي بورا شدا سنة أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ديران وقال من حدثنا قال حدثنا ثاني مولانا تكشف بعد الجلوس جلوس استراحات كده استراحات جلوس كده أغير كده طول ويجي فقط أو جلسة استراحات مثلا في رمضة أو روان ده للصلاة والطاعة شاكر روان ده شبه وكان الله تعالى يعمل ذلك ويكون عنده ضرب هو ما بيلو قصاص يادي مالك المذهب سره تثبيت الله ما خطورات جو کړه د تودرې دی ومه ادوال راتونه به یوځای کې به الفقیدین بهونی سي او دا جابر روایت پکې څه ذکر چې دا کار به مونږ کو ثم نهينا عنه ترمذی کې دی ویل دي شابه دي وقال ابو بكر يا ماني ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يديه وامر ركبتيه وبشار حدثنا ابو بكر قال حدثنا شعبان بن عوف عن قال دخل فكر عليه غالبا ما تربيطك بين كفي وجابك خذ بين فقير فنهاني النبي وقال كنا نفعله ونهينا عنه ومنا عن نزاهدين على المكفر شابه بس قلت خير لك بويضة تستفيد نقوم فلك بويضة ما بيش متقي ركوع متقي سجدة فرسياتي فقدر يو تسبيحات ركوع سجدة أو مجلسة مسنون دي أو فقدر يو تسبيح ركوع فقدر يو تسبيح سجدة أو ما جلسة ريسة فقط دي أستاذ خيالي ما بيش إذا من الطرفين فريس ده واجب دي يا ده واجب للغير أو فنيزة أي موصلة أو ده أبو يوسف فرز دي أغيبي ما سوليتا هذا دليل چې مونږ نه شو او مونږ سوایو دا خبر واحد دی او خبر واحد مفيد د وجوب د فرضیت نه او الحديث ته مصيب الصلاه زمون دلیل دی ان انتقصت من ذلك شيئا انتقصت من صلاتك صحابه خپو کنه چې وی ما صلیتا دا خدای دا کنه مونږ هم د تعدیل تومانیه پاتې کیږي او چې ویروس بیا نبی رسول الله او چې ان استقصت من ذلك انتقصت من صلاتك یا انتقص صلاتك نو بعد بیا خوشاله شو اذا مسلم مکمل ندي وصفي دي شابه دي ولي حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبان بن انا قال انه رجل وعن اخر صديق رضي عنه او فطرت مراد دي واجبات الدين داخل دي شابه دي صلى الله عليه وسلم باب ما يقام في الركوع وقال ابو حسن بن علي كثير شيء من كده ابو حميد روايه كثير ثم نقول قالوا هذه ما الركوع والسجود او غير من التفسير مسلم والمكي مشاهده وحتى قال حدثنا شعبان قال قال الحكم عن علي بن عن رضي الله عنه قال انه النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا تقريبا ده كنت ركوع الجماعه ما لها زياده باب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يشمر به عادته وبشار حدثنا قال حدثنا يحيى بن بالكل ده واجب فاتش او بس جسه ويكار انك واجب للغير هذا واجب قال حدثنا سعيد بن مقبول عن ابي هريره ده واجب وده فرض وعمل في فرض نشته عدد الغريب فرض ده وده هذا واجب محمد خطوه عليه شيء خبر خود اعتقاد ده شابه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تقدماني وتعديل الجواب فإن لا تصل تقول لك ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ولذلك قرآن تفسير ما بيرد تحية المسجد مقدم لفتسليم النبي عليه السلام بار باشر عليه السلام باشر او بل لو بيدري وتشرولي ونخوا يقوم بصلي بين كلام تصلي يا لا ودي وجوهات مبيني يوم خدا اذا لي مخبل سوق كتيك بيت ويمسر يجري شيء برابر بس دريمسر شكل شيء الشوق مشقت نفس حاصل شيء او ضعف النفس كانوا نفسه زجري والمبرد للمدير القوامة شابه فعلمي فقال لهم سيئة ولا تقبل ما كما جاء سماعة من القرآن شابه المنزلين الفاتحة فرزنا مطلق سورة مطلق سورة فرزنا ثم كعبت تقي مناسبة شو حتى تعتد إذا قائم من مناسبة شو
ثم استلمك تسليم جائزا ثم رفعك تسليم جائزا ثم استلمك تسليم جائزا ثم قلت ولا بكائن في ركعاتك كلها. باب الدعاء في الركوع وبه حدثنا عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن ابي الرحمن بن عائشه رضي الله عنها وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع المسلمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم او دې اللهم اغفر لي کله ویلي ها باب ما يقول الامام بس اجمالی به څنګه مخیر ما ویلي خو اجمالی درته ویل چې تسمیع او تحمید د چا وظیفه ده تاسو یادي مې د امام مالک رحمت الله علیه او د شافعي سے مذهب دی چې امام به تسمیع وي او ماموم با بلکې لږ مخکې نه شروع کوم په دې د ټولو علماء اتفاق چې منفرد به دواړه وي په دې ټولو علماء اتفاق چې منفرد به دواړه وي چې جمع څنګه کوي امام صاحب او مالک صاحب وي چې امام با تسمیع وي فقط او ماموم به تحمید وي فقط او هغه روایت په استدلال کې پیش کړي چې نبی رسول الله سمع الله ولمن حمدا وتاسو وای ربنا لك الحمد تقسیم رسول الله مبارک او تقسیم منافی د شرکت نه دا خو د امام صاحب او د مالک مذهب دی وای ها د مذهب دی او امام شافعي رحمت الله علیه وی چې دواړه وای امام به تحمید مو تسمیع مو امام مبدواړه وای او د امام احمد او د صاحبانو مذهب سره چې امام به دواړه وای او مامومین بس صرف تحمید وای او دا مفتعلی دی ته پیګه په خبره د امام احمد شافعي سره د دواړه وای او د احمد او د صاحبانو په باندې امام بعد دواړه وای او مامومین بس صرف تحمید وای دا د موږ پرې غوړ پدې را چې امام دواړه وای نو د قومه به لګ برابر شي چې امام تحمید نه وي ځل منډه وای نو د مالک او د امام ابو حنیفه په نسبت تقسیم دی یو بل او د شافعي سے په دواړه بدواړه او د احمد او صاحبانو په نسبت امام بدواړه وای مقتدیان بصیر تحمید وای دا افضل دی خدای جګړه په استحباب او په غلط عدم استحباب کې دا په وجوب او جواز عدم جواز کې نه ده ظاهر کې حدیث مستدل د امام ابو حنیفه او د مالک دی امام له یو وظیفه او ګرځاول او مقتدی دی په ګرځاول ویګه په خبره کوي ورپسې شه ممکن چې صاحبین جواب کوي ادینه رنه کې نه معلومیږي د امام صاحب دا به صرف مقتدی د تحمید دی او ورپسې شه ما ویلو کې د څلور قسم روایت یادري اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد دا مختلفو کتاب استاد هر یو جایز دی شابه دې ورته حدثنا عبد الله بن يوسف قال قال عن ابراهيم بن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال اذا قال الامام الله علامات سے بوله مالک مستدل دی شابه فقول اللهم ربنا لك الحمد وانه الواحد فقول قول الملائكه ومنهم القلب به بس دې کې ترجمه الباب شته قبل نسخه کې باب القنوت دی باب القنوت قنوت څه ته ویل کېږي قنوت عجز تموي قنوت طول القيام تموي قنوت انابت تموي او قنوت دلته کې هغه مشهور دعا ده دعاء القنوت اي في عجز انكسار دي كلام شابه دي وفي قال حدثنا بعض الصحابه عن هشام عن يحيى عن ابن سعد رضي الله عنه قال لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو يقول دا محمولو په قنوت نازله باندې دا نوازل دي دغه تفصیل لګراوان دي صبر کاوه قنوت نازله د یو راپورټ باندې اختلاف کوي ما زمون په صرف فجر منځ کې کول شي په نورو کې نشي کولای او ائمه ثلاثه و چې نه قنوت نازله په ټولو منځونو کې کولای شي دا د وی مستدل دي او زمون مذهب چې اثر به ترتل لري زمون فقهاو لیکلي شامل کېشتا اذا اشتد البلاء بالمسلمين قنوت نازله وایا تاسو په مانځ کې او که مصیبت ډېر سخت شنو مغرب کې موثر وایا او که دینم سخت په ټولو کې بیا ویل شي تاسو په دې سره تاسو منافات نشته شابه دې نو بعض حضرات دا منسوخ دي د نبی رسول الله دا منسوخ دي او ځکه دا د پیغمبر مبارک مخکنی عمل اخیری عمل د نبی رسول الله چې اصل د فجر کې ډیر صباح دا
بير معونه الشهداء وكفاره ویلي دو خیر ما خبر خلاص کړل تشابه ودرك بس ما خبر ذلك ذا حاشيه له ويلعن الكفار ودي منت ها ديك وخير قد اللعنات صالح خلص زوي ومن ولقرست انه من مات كافرا كابي ذهب ويجوز قال اصحابنا ودي منت القنوت مسنون في الصبح دائما لما صح عن انس ان القنوت في الصبح ولم يتركه فيها وان نزل نازله كعدو وقحط نقنتوا في جميع الفرائض تكشف قال اصحابنا قال الكرماني وذهب ابو حنيفه الى انه لا قنوت في الصبح والدليل عليه ما ذكره ابن الهمام في فتح القدير اخرج ابو حنيفه عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم عن عقل عبد الله المسعود ان الرسول لم يقصد الفجر قط الا شهرا واحدا لم ير قبل ذلك ولم يرسل به او وانما قال في ذلك شهر يدعو على ناس من المشركين اربن دغوا على كم يودي ببير معونه ولا وهذا لا غبار عليه هذا لم يكن ان يخلق في الصبح كما رواه الترمذي يعني همیشه بينه ذكر تكليف راشي قال حدثنا عبد الله كنت عند انس الرسول فلم يخلق في ذات الغداة واذا ثبت النسخ وجب حمل الذي عن انس من روايه بيان نحو يعني ما خو ته چې قول په دې چې دا منسوخ دی او چې ضرورت په وخت کې به ضرورت بنوي او خیر قنوت نازله دي خام مستقل بنوي يعني دا خبر حدیث دی ورسته ګوره ټول بیان پکې دی او د دې حاشیه خلاصه ده توې ما چې د دې نه با صرف قنوت نازله یعنی دا دایمي قنوت نه دی په فجر کې دایمي قنوت صرف په عشاء کې د حدیث خلاصه ده چې د رسول الله مبارک په شهر نه کړی انا سم همیشه نه دی کړی حدیث کې دی نو دا د فجر قنوت دایمي نه دی کوم قنوت دایمي دی د عشاء والا څه خبره قناتا فی الوتر کان یقنتو فی الوتر قناتا فی الوتر کان یقنتو ازم مستدر دی وتر پټول کال کې دی نو قنوت پټول کال کې دی او دا فجر کې باندې دی او دا په باقی منځونو کې زمون باج علماء منسوخ ورته وایي لیکن منسوخ ما خلقا مصیبت سخت شي زمون بدن اندای په ټولو کې بیا ویل شي دا څه پسې اور قنوت کې په تفصیل لادي دي کې اختلاف دی یو اختلاف دا چې دا پر رمضان کې دي فقط کټول کال کې دي په وترو کې دویم دا چې قبل الرکوع دي او بعد الرکوع او دریم دا چې تعین کې اختلاف دی چې کوم یو دي زمون پرې اللهم انا نستعينك دي او دا هغه پرې باندې اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت ودا تفسير بخاري کې مرا روان دي ترمذي کې مرا روان دي دا هذا المتكلم والتقلق حديث کې دې کې اراكم من ورائي فجميع حالاتنا لمحمول فبعض حالات محمول يد درجه تقول کې من المتكلم شابته بالکل ویل شي شابته هغه مخکې تومانیه په سجده او رکوع کې وا اوس په قومه کې یاد ای ها هر اډو کې فقار د شا اډو کې ته وی هر د خپل ځای ته ورسېږي شابه ويقال يري شو دونه وقدر أنت الوقت الثاني اللي بتقلتها روان دي بحث بكيقا استوى هذا مالك بن حويرث رواية كان بس شابتي خبر راځي ان شاء الله او ترمذی کې مې ویلې ها
فيكبر أن يقول ويكبر أن يقول ويقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ربنا ولك الحمد بذلك وربنا ولك ذلك نداد صاحبين مستدل شو شابتي ثم يقول اللهم أن يسجد ويكبر أن يقول أن يسجد ويكبر أن يسجد ثم يكبر أن يقول أن يسجد ثم يكبر أن يقول ويقول ذلك بكل ركعة حتى يقرأ مثلا لأن يكون من يمسك والذين بيده إلا أخبر كل هذه قرأ فتو لگی دلا اوسه پورې موقوف وکنه اوس مرفوع شو شبها بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انها كانت هذه لصلاته شبه حتى خلق الدنيا قال وكان ابو هريره وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هذه قرأ به لي سمع الله لمن حمده صاحبين مستدل شو کنه شابه ربنا ولك الحمد والرجال قد فيسلم هذا محمول وقنوت نازله باندې مستقل نه فيقول اللهم انت الولي الولي وسلم فينا وعلى سيدنا اللهم اجعل وأتنا على وضربت على المراقب في هذا التدبير وتساوى أهل البشر يوم اليوم وأهل البشر يوم الدين وبارك او دغه زمانه کې من مزروها دا مزر یوازې قریش ته نه وای دا مضافات ته مکې نه داخله کړه داخله هم اهل مشرق په مجازان به شبا اهل مشرق هغه وخت فانیان لقد خبيب مرګري بوتل شهیدان او یا کته بیر معونه بوتل په غزوه خندق کې وتا مولا خیبر يهوديانو په جریمانه لوي نوراله کافر سره دغه خلک ها عن فرض ما قال كان من فرض الفجر يشركه العلم وقد كان عليه او فعل ولا تفضل لنا هذا مقالا وكان الكلام ولا تفضل لنا قولا فانا فرض صلاه المجال الامام يؤتم به في ذاته وقد مناسبه كبر فكبير مشابه اذا وقع الله بالحمد ورب ترجمه الباب وكنا يحوي بالتكبير حين يسجد یو ټکی بلم کې قضیه يضع يديه قبل ركبتيه ها دا ګور د مالک مستدل دی امام مالک صاحب اجلاسونه به مخکې د ركبتين بلستل دي الکته شوی دي کنه امو وایي کنه دا په معذور محمود کېږي چې دا حالت عذر نور حدیث مرفوعه دی د ترمذی کې چې کونډه به مخکې لګولې لاسونه برستو او چې پاسې ده نو بیا به لاسونه مخکې پورته کړ کونډه رستو ها او هغه مستدل د مالکو چې هغه وی بروق الجمل په شان باندې کېږي هغه مستدل ولیکن هغه منسوخ دي ورپسې شه تدعى الإمام كل من قال فكذا كذا قال النبي والحمد وحمد من شيء أن يستمع قال النبي قال تجلسون أحدهم فكل سنة تسلمون الإمام وقف الجلوس وهذا مخکنی دی چې ان شاء الله راځو تیر شوی دی بلکې نن روان دي په ترمذی کې چې دا په امام فناس تا کوي نو مقتدیان مو سره فناس تا کوي دا مسله په ترمذی کې بس په مولانا طريق نازله طريقه عملي وخاصه عملي التوقيع مخکې سمع الله لمن حمده وانه دغه دعای مسنونه به دغه یادکا دغه به او اخلاص شو تب جهر او مقتدیان امين وي خو بالاخفاء امين به ور سره خو بالاخفاء په جهر بنو او امام شافعي او احمد پکې په دې دعا کې د رفع الیدین قائل دي تلاسونه پکې پورته کې او زموږ امام ابو حنیفه او مالک ته د رفع الیدین قائل دي او مبارک ان شاء الله امام میں مکروه تحریمی واقعي څه وکي اعاده وکي او ذات مکروه تحریمی چې لعینه وی نو بیا به سجده وکي چې هر تیسری چوتھے رکعت میں فاتحه کې دا سورۃ پڑھ لی تو اس پر سجدہ ہوا ہے او کپی نشته لري نه نشته کا دا ته هو بنشته تفسیر میں متقدمین کا ایک قول ہے کہ قرآن شاہی کلام ہے شاہی کلام میں حکم ہوتا ہے اس میں ربط کی ضرورت نہیں تو ان کاغذ تبع علاقه خبره نه پوي شوی او یا بدل علاقه خپل تفرودي د دې په مطلب هم زه پوه نشم ستاسو خبر ادعوا ربكم تضرعا وخفرا د دې آیت نه استدلال کوي دا کوم صحابي تابعي جو تفسیر لیکلی وي چې نور خلک دا سوال وکړي په دې وخت پوه نشو ها کم یو
تاسو دا څه غواړئ دا ویل په اړه ادعوا ربكم تضرعا وخفضا الله قول صحابي تدې پوه نه شو ورپسې